خبرې وکړې دم وکړې دې ټولو دې عبرت خبرې وکړې که نه تا خو پکې څه ونه وي داسې کار دی چې دا سړي خپل یو مشر د هندوانو مشر و د هغه زوی مسلمان شو دې خبرې نه عبرت واخلئ خندا هم پکې ده خو عبرت هم پکې دی نو هغه نور هندوانو له لارې یاره جي وایي ستا دا زوی مسلمان شو تاسو ته دونه څه ونه وي هغه ورته وایي زه پې د نن نه 10 ورځې مخکې پوه شوی وم چې غلاګانې به یې کولې ما وایي چې دا به ایمان راوړي دوی چې راته راکوي خبرې وکړې دي که نه په دې عمل وکئ سبا ماښام ټول په اتفاق سره راشئ چې کومه لار اختیار کوئ صحیح خبره کوم تصدق نه ده خان نه لګه په دې عمل وکئ او راشئ ټول په جبر راغونډ شئ او که د دې ځای کم مشر سازی او که د دمام کم ځای کې مشر سازېږي نو ټول به هغه د جویل به خپل مشر ساز کړي د دمام به خپل ساز کړي لکه ټولو ته د یو لکه چې موږ یو کس اواز کوو نو هغه یو کس اواز داسې نه ځي نو چې دغه یو کس اواز مشر نه راځي نو هغه ټولې دنیا ته خورېږي نو زما په دغې وروره ډېرې خبرې نه راځي اوس یو خبره بله وکړه هغه سړی چې مسلمان شوی روجې والا داسې کارونه چې دلته د دې ایات ډېر ښه دوست دی که نه نو هغه ورځ کې د روجې دغې سادې کړې وې نو خلک به راته ډوډۍ له موږ هم پکې به ورځ رالو چې رالو نو ډوډۍ مو خوړله مسله شروع شوه چې مسله شروع شوه نو د مسلې نه پس پکې یو انګریزو کوپنپینې خو ایمان یې راوړو روجې څو پاتې دي نو چې کله ایمان وړي که د مشاهدات وي نو ما ورته ویې خزنجیره یو اته ورځې به دې صبر کړی وی نو دا روجې مو ولې نو دا مې شوي دي ښه خبره مې کړې ده خو اوس په دې یوه ورځ کې دې مړ شوی یو خبره بله کړي یو موس په یو نیم څه ده داسې کار وشو ګاډي راته ګیر خراب کړو رالم ورکشاپ ته نو ما وی یاره د سعودیه وغیره ته هېڅ مشکل مته وم دا ګیر خربان شوی دی وی الله کریم الله کریم ما صدیق الله خو ما ته هم پاته شته کریم دی خو پولیس نشته پولیس انا مونږ هغه وکړو مونږ هغه یو نیم سل باندې مونږ دا خو راته دلته یو ګناهګار و داسې کار وشو چې موږ ټریپونه کول دلته په یو 160 روپۍ ټریپ و نو ډوډۍ م راواخېسته نو ټیم دی نه 12 دي او نه 11 دي پوه شي په باندې دي ما دې ملګري ته وي چې که دلته دا مونځ کوو نو په 160 روپۍ راته پرې وځي خو دا اودس شره دا به ماسې کړي په درکال کې به وکړو ټریپ زه خو په تا پسې ګوره نور مونږ نه کوم وجه دا پسې مونږ د کورنۍ د داسې کار و چې کټرې لوډ کړې وه د دوی د ورکشاپ مخې ته یوه پېره وایي چې دا کټره چېرته واړم ماښام بیا ما لکه زه داسې بلجي والا خو نه یم همک خلک نه کوه نو خو راځه نه کوم دا یو لیونی و نو هغه لکه ماشو هغه لکانو ته وایي ته د سهار مونځ څو رکعته دي وایي 4 وایي د ماسپښین څو دي وایي 10 وایي د مازدیګر څو دي خو ټول یو د صحیح ویلي نو بیا چې د ماښامه پورې ورسېد نو ورته وایي د ماسخوتن وایي د شپې وایي د شپې مونږ نه کوو زه راته وایم چې دا خبره به زه نه کوم خو ګورې زه به نور ګورې ما وویلې که نه مونږ ولې نه کېسل لکه څه وایي زه د ونې ومه موږ به ملا بدل کړو ستا لپاره به موږ بل ملا ونه شو داسې مې ونه کړې نو ونه وې که نه خو لکه په خوږ اواز کې به یې داسې ویې لکه ته صورت الله اکبر او دقسې راسل چې دې داسې خوږ وې دقسې به یې خوږ او بس دی چې چېرته پښتانه یي او په هر ملک په هر ځای کې خدای پاک دې یو عزت نصیب کړي او الله پاک دې په اتفاق ساتي او الله پاک دې په هر ځای کې لکه د اسمان ستوري ځلوي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دا به ما نه راځي که زه بوله ځم
دا روغ دی زه ناجوړه شمه نو ته به ما له راځې دیو چا جاوي زه به تا سره څه کوم چې راشم تعالی ته به ما لستنې وې دوایي به راکې نو نور خو ته په لواړه خو مې نه وې نه دا خبره چې دې وکړه د لوړو والو خو یې یو سړی د ګاډي نه پرېوت که نه نو دا مخ یې ټول ګرېدل ټول سړک پرېوتی که نه نو بل د سیده تروزي ورغی هغه ته ډېر سخت خوږ شوی خو ځه ښه ده خدای ته یاد شوی هغه ته وایي طلاقه بیا دې ما داسې خدای نه یادوي داسې چې ما یادوي زما په ځای دې تا یاد ما ولې ناجوړه کې ټوله ناجوړه چې تا له خوا سارو ډاکټر پکار لاړو ښه زه به چېرته یې الله دې رنګه خوشحاله دادا امین امین چې چېرته بار دی کي قربان صاحب جی جی بس دواګانې را سره کوي ښه خوشحاله آباد الله دې کوئی گلزار کا آباد پنجمه سلام فن پار